د ټولو نه مخکې به جهنم ته عالم غورځي. هغه عالم چې علم یې کړی و او مقصد یې پې د دنیا حصول، بس نیت یې د دنیا چې د خلقو مخونه ځان ته راواړو، دنیا په دې دین باندې حاصله کړم، دی به ړومبی جهنم ته غورځي. تپوس په الله کې دی وایي ما علم کړی څه دپاره؟ ستا د رضا دپاره، نه دروغ دی وي تا علم د دنیا دپاره کړی. داسې به یو شهید جهنم ته وغورځوي. شهادت څومره لویه نیت دی د دنیا و چې ما ته خلق بهادر وایي، داسې به سخي وغورځوي، ورته به وایي نیت دی ده چې ما ته خلق سخي وایي، نیت دی د الله رضا نه و. نو نیت بنیادي څیز دی. د چا چې نیت د آخرت هغې له الله ډېر لوی مقام، دنیا به د خپله خپو له راځي. نظام الملک دا یو وزیر و، د یو مدرسه جوړه کړې وه او هغې مدرسه به ټوله د چلوله، تعاون به ورسره ده کو، د ده په پیسو به چلېدل. یو ورځ یې ویې زه دا مدرسه چلوم، زه چې معلومات وکړم چې څه حال دی، دا پیسې لګوم په ځای لګي که څه حال دی. چې ورغې خپله جامې بدل کړې، طلبه یې پیژني نه چې دا نظام الملک راغلی، وزیر راغلی. یو طالب ته وایي طالبه علم څه دپاره کوي؟ وی پلار می قاضي دی چې بیا هغه عهده خوشي پاتې کېږي د هغې دپاره چې رانه ګډه وډه نه شي. بل طالب ته علم څه دپاره کوي؟ پلان می په پلانکي منصب دی چې هغه بل چاته پاتې نه شي. نظام الملک وی اراده مې وکړه چې دا مدرسه نوره نه چلو، بس بندو مې نور تعاون نه کوم، زه په څه نیت لګیم او دا نیت د خلقو څه دی. چې ورکې راته نه یو طالب ناست و د هغه نه یې تپوس وکړو، طالبه علم څه دپاره کوي؟ هغه طالب ورته وایي علم د الله د رضا دپاره کوم. بس ما مدرسه بندوله خو ستا په وجه به یې پرېږدمه چې یو طالب پکې شته چې علم د الله د رضا دپاره کوي. علماو لیکلي دي د حق طالب نه الله امام غزالی رحمت الله علیه جوړ کړو. نیت دا سړي نه لوی څوک جوړوي. نو بیا چې سړی د دین کار کوي چې نیت خالص د الله رضا وي، خالص د الله د رضا. وی کم عالم چې علم د دې دپاره کوي چې د خلقو مخونه ځان ته راواړي، خلق به ځان ته متوجه کی، په دې عالم باندې د جنت بوی حرام دی، بوی به پیم نه لګي. چې د خلقو مخونه ځان ته راواړو، خلق ځان ته متوجه کم، خلق ما ته څه ووایي نه. علم د الله د رضا لپاره. د علم مثال د میوې دی. ونه کې چې میوه څومره ډېرېږي نو د ونې څانګې ښکته کېږي. نو علم چې څومره سیوا کېږي نو دومره به عجزي راځي، دې کې به عجزي راځي. دا لوی لوی علما وګورئ، دا د اخلاص غرونه و غرونه غرونه. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مدرسې ته سبق لاړ. مدرسې والا ورته وی داخله به درکو، داخله به درله درکو، خو ګورې د روټۍ انتظام نشته دی، د روټۍ انتظام نشته دی، روټۍ ترتیب به ځان له خپل جوړی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته وی صحیح ده چې کله سبق ووینو د روټۍ ټیم شو نو روټۍ خو ونه د سره ووتو بهر ته، مزدوري ګوري چې مزدوري وکم چې ځان له پیسه وخورم. ورغې مدرسې نه اپله د سارو سټیشن و، خلقو به سارو ته پیټي خېجوله او څه به یې تشوله او هلته به ساروي ډکې د پیټي به پې خلقو بار کول او بیا به یې ترې کوزول. نن سبا چې ګاډو کې وړه راوړی شي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورغې چاته وایي مزدورۍ ضرورت وي نو زه به دا بوج اوچت کړم. بوجونه یې اوچتول او د سو نه یې راکوزول او پیسې واغستې او اقی خوراک که او راغې سبق شروع. وی کون جانتا تا چا پیجندلا کہ یہ بوجھ اٹھانے والا بچہ آئندہ دور میں ایک مذہب کا امام بنے گا. دا چاہتا پتاوا چې دا نن بوجونه اوچتې د دنه به الله د مذهب امام جوړي.
اغا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې کله وفات شو او جنازه دسی تیر شول او خلق اولیدله نو د جنازې په لیدو باندې 20,000 غیر مسلم ایمان راوړو چې کله ورله جنازه ولیدل دا د اخلاص غرونه نو بیا د دین کار دی د پاره اخلاص ډیر ضروری دی هر د دین کار چې کو چې نیتم خالص وي ښه اوس قربانی علی نو نیت د غوښو مکوئ ښه وایي زه سنت ابراهیمي ژوندي کوم نیت مې د ابراهیم علیه السلام د سنتو دی ډیر خلک یو اعتراض هم کوي که تاسو خیال کړئ وایي چې دا دومره څاروي حلالیږي نه که سړی دا پیسې راوالي او غریبانانو لی ورکړي نو د ډیرو غریبانانو به پې حاجتونه پوره شي دا سوال کوي که نه کوي هیله زه یو جواب ورکوم بیا به ذهن صفا شي زه ورته وایم ابراهیم علیه السلام خوب ولید الله ورته وی زوی حلال کا نو ابراهیم علیه السلام څه چلو کو زوی سملو زوی ته وی فنظر ماذا ترى بچیا دسی خوب اینم چې تا حلالو منو بچی ورته وی یا ابت افعل پلاره تادی کوا بس کوا نو ابراهیم علیه السلام چې زوی ذبح ته تیار کو حلالوي ابراهیم علیه السلام د الله نه دا تپوس کړو چې یا الله انسان څوک حلالي خپل بچی څوک حلالي نه ابراهیم علیه السلام تپوس نه کوي او بچی سم لو حلالوي جبریل امین الله رو لګوي بچي بنه علالی ما په امتحان کو او دې په امتحان کې کامیاب نو ابراهیم علیه السلام ته الله وی بچي حلال کاغذ تپوس نه کیو تا ته وی ساروی حلال کو ته وی چې پیسې خیراتی ورک دا ته بنده د الله نه بنده د الله دی ته وی چې زبد الله حکم من ما دې سره کار نشتا د الله حکم نن دا دی چې د اختر پورز د ټولو نلوی عمل د الله پنیز احراق الدم هغه د ساروی وینه تویول الله وی ما ته نن دا خوښه ده نو ته وایي زه دې بندی م الله بغیر د چو چرا نه به نن زه ساروی حلال کړم دې ته بندګي وایي ښه د بندګۍ نوم دا دی عبدیت دې ته وایي چې د الله حکم ومنې بس نو نیتونه ټول خالص کو ګورئ من نیت د غوښو کوئ سوره بې په دې نیت علی چې دا د قربانۍ څاروی دی نبی علیه السلام وفرمایل چې څاروی سوره بالی دا ستاسو د پولیس رات د تیرېدو دپاره سورلین دلته به پې تیرېږئ نو سوره څاروی ګورئ بل چې سوره بي نو فقراو ته به هم نفع ډېره میلو شي غوښه به هغې ته ډېره میلو خپله د غوښې نیت مه کوه ښه خپل نیت دا کوه چې زه د ابراهیم علیه السلام یو سنت ژوندي کوم دا هغه ورځ وه چې ابراهیم علیه السلام بچې سملولی دی او د حلالولو اراده یې کړې د ذبحه کولو نو الله د هغې په عوض کې موږ نه د څاروي قرباني غواړي څاروي قرباني خو ډېره وړه خبره نو نیتونه ورته د وس نه خالص د وس نه قربانۍ څاروي کې ډېرې جرحې چا سره مه کوې ښه ته به یې راله ساتي او دومره ورځې به یې ساتي او دا به کوې او دا به کوې او دا به کوې نه دا قیسې د چا سره مه کوه وایي دا به زه ساتم په دې ماله الله اجر راکړي قربانۍ څاروي ته ګوره د ده ښکرې به الله تلي سوی به یې الله تلي ښه نو نیتونه خالص کړو من کان یرید العاجلة سوک چې غواړي العاجلة اولنې کور یعنی دنیا عجلنا له ضرب ورکو مونږ دته فیها پدې کې ما هغه نشاء چې څومره مونږ غواړو الله وی زه به ورته ورکم دا دنیا لمن د هغه چا لره نوریدو چې مونږ غواړو ثم جعلنا له جهنم بیا مقرر کړی مونږ د دې دپاره جهنم آخرت کې ګورئ بیا برخه نشته یصلاها داخل بشدیتا داخل بشدیتا مضموما مدحورا مضموما بدی اوریدن کے بدی ددب زم کیږي خلق بی بدی بیانی مدحورا وردی کشوی
مضمومه معنا بدی به خلق بیانی مدحورا دیکه بکړلی شي ومن اراد الاخرته څوک چې غواړي آخرت وسعى لها کوشش وکړو